زمونږ او د ستاسو اکثر خلک په بې لذته ګناهونو کې لګیا دي. داسې ګناهونه چې په هغه کې د دین نقصان دی او د دنیا پکې هیڅ قسمه پیدا نشته، نه مالی نه جانی، نه ورته پکې لذت حاصلېږي. او په دغه ګناهونو کې یو ګناه 3 طلاقه په یو ځل باندې ورکول، دا قربان شم په دغه ګناهونو کې یو ګناه ده. خو بیا چې څومره موږ د معاشرې نه د معاشره د دین نه لرې کېږي که نه، نو هغومره بیا زمونږ دینی مسایلو په باره کې زمونږ او د ستاسو اشتباهات پیدا کېږي، زمونږ او د ستاسو غلط فهمۍ پیدا کېږي. نو زه د طلاق چې کومه شرعي طریقه ده د هغې بیانولو نه مخکې د هغې غلط فهمو ازاله کوم. د طلاقو په باره کې یو لویه غلط فهمي دا دام ده چې بعضې خلک وایي چې طلاق په غوسه کې نه غورځېږي. را به شي مسئلې تپوس پر نه وکړي چې خان جګوله داسې کار مې کړی دی، ورته یې طلاق ده نه که نه وي غوسه ومه دماغ مې ویړونه کار ونه کړو، بلکل په ځان باندې پوهېدمه نه. واسه تاسو نه تپوس کومه چې یو سړی ښه خوشحاله وي، خاندې را خاندې او ماشاءالله هر یو شی برابري، دې ښځې له طلاق ورکوي؟ طلاق خو دې د غوسې شی دا خو چېرته بعضې اوقاتو کې چېرته د خوند د وجې نه د مزې د وجې نه طلاق راشي. لکه تاسو هغه مشهوره واقعه اورېدلې ده د ابو جعفر منصور چې د هغه په یو دربانچي و، عیسی ابن موسی د دې یو دربارچي و، او دې به حضرت صاحب د په دربار کې به ناست و، یو خاص سړی و، دته ښځه ډېره زیاته ګرانه وه. یو شپه بار ناست دی او دا سپوږمۍ وکتله، نو چې سپوږمۍ وکتله ورته ویې انت طالق ثلاثا ان لم تكوني احسن من هذا القمر. وایي ته په ما باندې په 3 طلاقو باندې طلاق یې، خو چېرته ته د دې سپوږمۍ نه ښایسته نه یې. بس فورا هغې خپله پرده راوتړله او ځان یې سیر ته کړ، ورته ویې چې سپوږمۍ نه څوک ښایسته کېدی شي. چې سبا شو نو د بادشاه دربار ته لاړ او خپل خفګان یې ورته ښکاره کړ چې یو مسله راته پېښه شوې ده. وایي څه مسله پېښه ده؟ داسې مسله پېښه ده. وایي ښه د هغه وخت ټول علما یې راجمع کړل، ورته وایي چې زما وزیر ته داسې مسله پېښه شوې ده. نو ټولو علماو فتوا ورکړله چې سپوږمۍ نه خو دا ښایسته نه ده، سپوږمۍ نه به څوک ښایسته شي، نو لحاظه دا ښځه طلاقه شوې ده. د امام ابو حنیفه رحمه الله یو شاګرد ګوټ ته ناست دی او ځان نه ښکاره کوي. چې کله دوی فتوا ورکړله د هغې نه بعد هغه سړی راپاڅېده شاګرد امام صاحب او ویې چې دا ښځه نه ده طلاقه. نو بادشاه او د قلنګي عالمانو ورنه دلیل طلب کړ چې خبره کې د هغې دپاره بیا دلیل ویسې ډګوسلې خو به نه پاسئ که نه. نو چې کله ده ورته تاسو را ورباندې دلیل څه دی؟ نو هغه سورة التین تلاوت کړ. وی الله پاک 4 قسمونه خوړلي، 4 والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسمونه الله خوړلي دي او د هغې نه بعد الله ویلي دي چې ما انسان د ټولو نه بهترین شکل صورت باندې پیدا کړی دی. احسن صيغه د اسم تفضیل ده، نسبت سره غیر ته من کل شیء فی تقویم، د هر یو شي نه مې په ښایسته صورت باندې پیدا کړی دی. نو قربان شمه طلاق نه ده، لحاظه سړی چې کومه د خوشحاله شه او لار قربان د امام صاحب علم ته چې دا د هغه شاګردانو. نو لحاظه چې کومه دا خو بعضې شاذ صورتونه راشي چې د محبت د وجه نه څوک چا ته طلاق ورکړي، نور طلاق خو چې وي نو دا په غوسه کې. نو دا خبره لویه غلط فهمي ده چې په غوسه کې دا طلاق دا نه واقع کېږي، دا یو غلطه خبره ده او خطا خبره ده. لحاظه په غوسه کې قربان شمه دا طلاق دا واقع کېږي. دویمه غلط فهمي د خلکو دا ده چې وایي کله دا ښځه حامله وي په خېټه باندې بچي دا خاوند وله طلاق ورکړي نو وایي طلاق نه غورځېږي. دا هم یو لویه غلط فهمي ده، ځکه چې په قرآن مجید کې الله پاک بیان فرمایي وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. عدت د حاملو ښځو دا دی چې دا قربان شم دا خپل بچی وزیږي، خو خاوند ورنه وفات شو نو عدت هم دا دی چې دا بچی وزیږي، او کو طلاق ورته ورکړی دی عدت هم دا دی چې بچی وزیږي. او کو چرته طلاق ورله ورکه او دا ښځه حامله نه ده نو کو دې ښځې حیض راته نو بیا 3 حیضه او کو حیض نه راته د ماشومتوب د وجې نه
یا د بوډاتوب د وجې نه نو بیا 3 میاشتې دي. او کو چرته خاوند ورنه مړ شو او دا ښځه حامله نه ده 4 میاشتې 10 ورځې بیا عدت دی. نو دلته الله پاک وایي و اولات الاحمال او هغه ښځې چې هغه حاملي نو اجلهن نیټه د عدت د دوی ان یضعن حملهن چې دا خپل حمل وزیږي. نو چې ته وایي چې دا ښځه حامله طلاق نه غورځېږي الله پاک ورله عدت وضع د حمل ذکر کړی ده اخر بیا د عدت دسې تېری پته ولګېده چې طلاق غورځېږي کو حامله ده او کو نه ده. دا یو لویه غلط فهمي ده زموږ او د ستاسو په خلکو کې. نو قربان شم کو حامله هم طلاق غورځېږي